علي امین ګنډاپور وای زمونږ د چا خیرات ته ضرورت نشته، زمونږ سره خپل روپۍ شته او موږ د خپل عوامو مدد کولی شو. په بونیر سوات کې چې کم سیلاب راغلی په هغې کې چې د کمو کسانو نقصانونه شوي دي، نو وزیر اعلی چې دی د هغې تماشې ته تللی، یو کس یې تپوس وکړو نو هغه ورته دغه خبره وکړه چې زمونږ د چا خیرات غوښتو ته ضرورت نشته، زمونږ سره خپل روپۍ شته، لکه د صوبې سره خپل روپۍ شته، په هغې باندې به موږ د خپلو عوامو چې دی مدد به کوو. بل لا د چا چې کورونه وران شوي دي هغو له به د کورونو روپۍ هم میلاویږي، د چا چې کاروبارونه خراب شي هغو ته به د کاروبار روپۍ چې دی دا به هم میلاویږي. او د کومو کسانو چې جاني نقصان شوی نو د هغې لپاره خو موږ هم دوا به کوو، تاسو به هم دوا کوئ چې الله دې دغه کسان چې دی هغه دې وبخي، او کوم چې لوایقین دي چې هغو له الله د زړه صبر ورکړي. نو د هغو غوسه نه کوي، خو د کومو چې کورونه وران شوي دي کاروبارونه خراب شوي دي نو هغې کسانو له چې دی موږ به روپۍ ورکوو. نو اوس په ګورو وزیر اعلی خو دغه خبره کړې ده چې د دې خلکو سره امداد کوي که نه، بلې دا ویلي دي چې د دې به موږ سروی کوو، سروی به یې کوو چې د کومو کسانو څومره نقصان شوی هغې کسان ته به هغه نقصان چې دی دا میلاویږي. که د چا څاروي مړی، که د چا دغه شانتې کاروبار چې دی هغه خراب شوی نو هغې کسان ته چې دی مالي امداد چې دی دا به میلاویږي. دغه شان د کومو کسانو چې کورونه وران شي نو روپۍ چې دی دا پوره میلاویږي. نور کله به امداد کوو خو روپۍ چې دی هغه پوره نه میلاوي. نو اوس مخکې ګورو چې علي امین ګنډاپور د دې نه وروسته کار څه کوي. نو تاسو راسره هم خپل رایه شریک کوئ چې علي امین ګنډاپور دا ویلي دي چې زموږ د بل چا خیرات ته چې دی ضرورت نشته، زموږ د صوبې سره خپلې روپۍ چې دي هغه پوره دي. خپل رایه چې دی دا راسره لازم شریک کوئ.